أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سورة البقرة اولنے سپارہ آیت نمبر 25. پدی آیاتنا مبارکاو کی دا هاغا خلقو دا پار زیر دے او خوشخبری دا چاچی ایمان روڑے دے او وسر نیک اعمال کئی. ایمان او اعمال دوارا لازم ملزوم دی. نو اللہ فرمائی وبشر الذین آمنوا، زیر ورکا اے پیغمبر علیہ السلام آغا خلقتا چی ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات او نیک اعمال کئی ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. دس زیر ورکا دا غید پارس خوش خبری دا چاچی با دنیا کی ایمان روڑو او اعمال صالحے اکڑو دا ایمان دا تقاضو مطابق دا اللہ دا حکمونو او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت مطابق اخپل جن تیر کو. نو اغیت دا دے خبر زیر ورکا چی دا اغید پارا با پا آخرت کی جنتون بی باغون بی چی دا اغید بنگلو لاندے با نہرون بیگی دا اوبو صفا ستر نیرونا دا شراب و نیرونا دا شاتو او دا پیو اوریجنل او مزیدار پی او شہد او شراب و اوبو دا غی نہرونا بدا دی تبیگی او دی بدا غینا اوبگانے او شہد او شراب وغیرہ دس کی. کلما رزقو منها من ثمرت الرزقنا، ہر کلا چی ورکلی شدیتا منها ددینا من ثمرت میوی رزقا دا خوراک دا پارا. قالوا ندیبوی هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي دا خو آغا میوی دی رزقنا من قبل چراکلی شوی منگتا ددی نروان دے ہما چی یوزل والا میوی ورکی او پا دوبارہ باندے میوہ خوری. نو دی بوئی چی ردین مخ کی خدا مونگا او خوڑا. دو مطلب دیخوا یا خو بدا سیوی چی مثال پتور سیوی او خوڑا، انگور او خوڑا، چرگ او مئی او خوڑا، بلس فروٹ او میوے او خوڑا، گینٹا پس بیا سیوانو تیزلو اوشی او دوبارہ بیا سیوان خوری. نو چی دونی نسیو روشو کئی او خوریے غلامان او غلمان و تسیو کی دی. نو دی بوی چی دا سیو خو ما گینٹا مخ کی او خوڑو خو چی گینٹا مخ کی میں خوڑا نو بلشان خوندے و او سی مزن اولم سیوا شوی دا دیکھ خو میٹاس او مزن ایر سیوا شوی دا. اول با پکی یو شان مزیو بیا با پکی بلشان مزیو چی گینٹا پس خوری بیا با بلشانی و بیا با بلشانی پا ہر زل کی با جدا جدا میٹھاس و مزا و خوندوی. یا مراد دا دنیا کی چی کم میوی دی و فروٹ دی دا آخرت سمپلی دی خوا چی دنیا کی مونگے اوی نو چی آخرت کی وسر بیا عدد یو چی ہو لکا دا خود سیو دی دا مالٹا دا ناشناسی دی چا خوڑلی نئی او تی و تکید نالوی لکا دا بسنگ خورم او دا سشی دی دا خوک دی او دا تریو دی دا دی خوند بسنگی پوستو کی با لرکوم ہو کنا با لرکوم. بعضی اوقاتو کی بے سڑی نپوئی گی دا خوراک چلے مولا نورزی. دی وجہ اللہ سمپلی پا دنیا کی را لے گلی دی چی دا سی چیز با جنت کے ملاوی گی دا با مالٹائی دا با سیوی دا با انگوری وغیرہ وغیرہ. خو دا دین با بدرجہا بہتر وی خوا
نو دا جنتیان به وایي چې دا خو موږ دنیا کې خوړلي وو که نه، دا خو لکه هغه مالټې دي، دا خو هغه انګوران او امونه او سیوان دي، دا خو چرګان او میان او ګډان دي. نو په ډاډه باندې به خوري. البته لذت او مزه او خوند به د دې نه به درجه بهتر وي. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، او ورکولی بشي دي ته د دنیا پشان میوې او د دنیا پشان څیزونه، څنګه چې په دنیا کې دي په کومو نعمتونو او په کومو څیزونو خوشحالېږي هغه ورته ورکولی شي. نو ګوره یا خو ته مراد میوې دي، دنیا کې چې کومې میوې دي یک شان میوې لکه ګډ راوړه، میان راوړه، لکه سیوان راوړه، لکه انګوران راوړه، خوراکونه راوړه. یا څیزونه ښه دنیا کې د سړي خواهش دی چېرې ماته یو بنګله میلاو شوې، الله وایي وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، د دنیا په شان او بلکې د دنیا نه ښکلې ښکلې بنګلې به درکړه. بعضې کسې د هغه زمینداري او ونې بوټي دا خوښي، یا چې کوم دی نو موټرې د چا خوښي، لارې خوښي، ګاډي خوښي، جهازې خوښي، هلیکاپټرې خوښي، هر څه چی. نو د دنیا د څیزونو په شان هلته کې به څیزونه څه کېږي؟ میلاوي. لکه یو حدیث مبارک کې راځي انسان سبحان الله وی، مسلمان سبحان الله وی، الله ولا جنت کې ونه نال کی، یا الله فرشتي ته وی دل یو ونه نال کی، الحمدلله وی دا الحمدلله جدا ونه ده، صدقه دې وکړه د هغې جدا بنګله ده، خیرات دې وکړه د هغې جدا بنګله ده، خوش اخلاقي دې وکړه د هغې جدا انعام دی، موټر بدل الله پاک درکړي، سورلي بدل الله پاک درکړي. نو څنګه چې په دنیا کې تا ته نعمتونه بنګلې خلکو ته ملاویږي، دقسې به د دې په شان نعمتونه بلکې د دې نه بهتر نعمتونه، که هغه د خوراک څیزونه دي، که هغه د څښاک څیزونه دي، که هغه لارې موټرې او بنګلې دي، هغه به تا ته ملاویږي. جنتیانو ته چا چې نیک اعمال کړي وي او ایمان والا وي. ولهم، او د دې دپاره ازواج مطهرتون، پاکی بیبیانې به وي، آخرت کې به پاکی بیبیانې وي. نو دا جنت بیبیانې خو اسم پاکی دي، دا دنیاداری بیبیانې نه دي، دا به هم پاکې کړي شي. من کل عیب، د هر عیب نه ښه، نه به یې پوزه را بهیږي، نه به یې غوږ را بهیږي، نه به پکې سپږه کېږي، نه به پکې چې کوم دی نو په جسم باندې غیر ضروري ویښته وي، نه به حیض وي، نه به نفاس وي، د هر قسم عیبونو نه به پاکې وي، د بد اخلاقۍ نه، د بغض نه، د حسد نه، د کینې نه، دې نه به پاک وي. ښه مطهرتو. دنیا کې خو بغض او حسد په دې وجه پیدا کېږي، آخرت کې به بغض او حسد نه وي. ښه آخرت کې به دا کیسې نه وي. دلته خو بغض په دې پیدا کېږي یوې ښځې یو توله کالي اچولي، بلې 15 تولې اچولي، دې بلې ورسره بغض شي. زه په موټرسایکل ګرځم، ته په اکسلایي کې ګرځې، نو زما سره حسد پیدا شي. آخرت کې به داسې نه. هر سړي ته به خپل نعمتونه پوره پوره میلاو وي، په خپلو نعمتونو باندې به برابر وي، د هر قسم ظاهري او باطني عیبونو نه به پاک وي هر انسان، نارینه دي او که زنانه. الله فرمایي ولهم د دې دپاره ازواج بیبیانې دي مطهرتن پاکې، وهم فیها خالدون، او دی با په دې جنت کې همیشه پراته وي. جنت کې به همیشه د پاره سوي پراته وي، د جنت نه دوباره راوتل نشته، په جنت کې ستړی کېدل نشته، په جنت کې ستومانه کېدل نشته، همیشه همیشه د پاره جنت دی. الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي، آمین.